بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم ستاسو ورور او تاسو ګورئ ایکټیو ټي وي. نن مې ستاسو لپاره یوه بله معلوماتي زبردسته او ډیره خوندوره ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې په قبر کې عذاب شته او که نه. ټوله دنیا د دې آیت نه به عذاب قبر ثابتوي، خو مفتي صاحب د دې آیت داسې ترجمه کړې ده چې که تاسو یې واورئ نو په ډېر څه باندې به پوه شئ او په علم کې به مو ډېره اضافه وشي. موږ ټول عمر دا خبره اورېدلې ده چې په قبر کې داسې عذاب وي او د قبر اولنۍ شپه به داسې وي، خو مفتي صاحب د دې آیات داسې تفسیر بیان کړی دی چې که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکته نو په ډېر څه باندې به پوه شئ. نو راځئ چې نورې قیمتي او خوندورې خبرې د مفتي صاحب نه واورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې آیا عذاب قبر شته او که نشته. مکمل تفسیر په دې ویډیو کې وګورئ. د مفتي صاحب د خولې نه دا واورئ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها دا سے اور دے چی پشکیگی با پا هغه باندې دا خلق غدو و عشیا سبایی و بگئی و یوم تقوم الساعة هغه ورځ چې قائم شي قیامت ادخلوا آل فرعون ننباس فرعونیان سخت عذاب تا دی زین خلق دا عذاب قبر ثابتی. جوندنون څو دي مرګون څو دي دا تاسو قرآن کې تقریبا څو ځای ویلي. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. دو ژوندونه دي دو مرګونه دي. بیا قرآن وایي امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. ورځ د قیامت به انسان ولاړ وي د الله په مخ کې به وایي چې ربه دوه ځله دې راباندې مرګ تیر که دو ځله دې موږ له ژوند راکړه. د قبر عذاب مسله به رستو ګورو. دا چې قرآن کې په دې خبره هیڅ اختلاف نشته چې مرګونه دوونه زیات دي یا ژوندنونه دوونه، ځکه چې دا قرآن په غوڅو الفاظو ویلي دي. امتنا اثنتین احییتنا اثنتین. دوه مرګونه دوه ژوندنونه دي. بیا په دې هم د امت اتفاق ده کنتم امواتن تاسو مړه وئ. څه مطلب؟ پیدا نه وئ. دې ته الله مرګ ویلی دی. فاحیاکم تاسو ژوندي کړی. د مور په خېټه کې ژوند راغی، د مور خېټې نه مخکې مرګ، مور په خېټه کې ژوند. ثم یمیتکم بیا به تاسو له مرګ درکوي. ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندي کوي. نو چې ژوندي شئ الیه ترجعون هغه له به ورځئ. بیا نو دوه مرګونه شو، دوه ژوندنونه شو. په قبر کې ژوند شته او که قبر کې ژوند نشته. که چېرې په قبر کې ژوند ثابت شي نو که بیا ته عذاب یا ثواب ورته ثابتوي نو خیر دی، خو چې په قبر کې د سره ژوند شته نه ته به عذاب او ثواب څنګه ثابتوي؟ ځکه چې الله تعالی وایي ثم انکم بعد ذلك لمیتون. تاسو به بیا چې کله دې دنیا کې مړه شئ نو بیا به مړه وئ. جمله اسمیه ده. لمیتون مړه به مسلسل. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بیا به دې مرګ نه پس صرف قیامت په ورځ راژوندی کېږي. قیامت په ورځ مړي ژوندي کېږي که ژوندي ژوندي کېږي؟ که مړي ژوندي کېږي نو په قبر کې مړي وي، که ژوندي ژوندي کېږي نو بیا به ووایو چې قبر کې ژوند شته. نو ټولو نه اهمه خبره دا ده زمونږ چې کله دا عقیده چا جوړه کړې ده، دا څومره روایات چې د قبر د عذاب په باره کې دي دا ټول بنګړک دي، ځکه چې قرآن سره یې ټکراو دی. قرآن دوه زندګۍ او دوه مرګونه ذکر کړي دي. زمونږ ملایانو ته چې کله مجوسو عقیده راوړه د قبر د عذاب قصه راوړه نو ملایانو په آیاتونو کې مرته
قطع برید شروع ک او بل طرف ته د دې قبر د عذاب د پاره یې نوې فلسفه جوړه کړه چې په قبر کې حیات کامله نه وي داسې لږونې ژوند دي چې کم از کم دی په دې عذاب و ثواب بیا په دې کې د شیعو د سنیانو موقفونه وي څوک وایي چې نه دا ژوند پکې صرف دې ځایه پورې واچوي بره پکې نه او څوک وایي چې نه جي دا باره نه روح چې کوم دی د نمر په شان ته په ده پړق وهي مولایانو د هغې دپاره کله وایي چې پړق په شان ته روح داسې پې ورځي کله وایي چې ګرمي محسوسېږي کله څه وایي کله څه قرآن صرف دو ټوک خبره کوي دوه ژوندنونه دي دوه مرګونه دي دې دنیا کې چې کوم مرګ راشي دا آخري مرګ دی دې نه پس بیا صرف قیامت کې ژوند دی بیا نور څه شی نشته نو قبر کې ژوند شته نه برزخي ژوند قرآن نه پیژني او چې کومو آیتونو باندې خلقو دا شی ورتړلی دی لکه څنګه چې دا آیت راغی زه تاسو ته تشریح کوم داسې مخکې چې کم تیر دي په هغې مې خبره کړې ده وروستو چې کم را روان دي انشاءالله تاسو به یې وګورئ چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا یو چې په سهار و بېګا چې کم دي دا اور ته پیش کېږي و یوم تقوم الساعة په ورځ د قیامت به وویلی شي ادخلوا آل فرعون چې ګورې د ورځې د قیامت نه مخکې ده النار یعرضون علیها غدوا وعشیا دا ځان ته جمله ده وایي چې په اور پیش کېږي سهار و بېګا او په ورځ د قیامت به ورته وایي چې اور ته داخل شه موږ ورته شي مولي صاحب آیت کې خیانت مه کوه و یوم تقوم الساعة نه رستو څه لیکلی دی و یوم تقوم الساعة نه پس د ادخلون مخکې په دې منځ کې وړوکی قاف او فا دې ته ویلی شي وقف لازم دا د قرآن په شروع کې وګوره ځنو قرآن مجیدونو کې شروع کې رموز او قاف قرآن لیکلي په هغې کې دا قاف و فا وګوره به درته وي چې دا وقف لازم دی قف یعنی ٹھہر جاؤ یہاں ٹھہر جاؤ قف منا رک جاؤ څه مطلب دا جمله مخکې سره دا رست سره تعلق نشته نو لہذا چې کله و یوم تقوم الساعة مخکې سره تعلق دی ادخلوا آل فرعون سره تعلق نو ستا بابجي به هم تېنه دې ځای کې بل څه شی ثابت نه کي دا خو ته دغه ځای کې خیانت کوې چې وعشیا پورې آیت ووایي چې دې ځای پورې یوه خبره ده بیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ته داسې معنی کوي سبایو بګایي په اور باندې پیش کېږي خو په ورځ د قیامت به ورته وویلی شي چې داخلې کې سخت عذاب ته دا ورځ د قیامت دی چا سره کړه ادخلو سره دی کړه خیانت ته وکړه دا ته اوس مجوس خوشحاله وي جمله داسې ده النارو چې پیش کېږي به دا خلق یعرضونه پیش کېږي با یعرضونه د مستقبل معنی ده د یعرضونه معنی ته دا نشي کولی چې پیش دی یا پیش شوي دي یعرضونه پیش کېږي با شارفع الدین هم د مستقبل معنی کړې ده او په دې باندې به زه 5 دلایل بیانوم چې د دې دغه معنی ده نمبر 1 النار یعرضون علیها داسې اور دی چې پیش کېږي به دوی په هغې باندې سبایي وبېګایي څه مطلب دا سبایي بېګایي قیامت کې سبایي بېګایي شته سبایي بېګایي نه نو دې نه مراد دی کنایة عن الدوام د ټول امت اتفاق دی چې دې نه مراد دی همیشوالی یعنی الله خلقو ته دا ښایي چې دا خلق به هر وخت په اور باندې پیش کېږي خو کله به پیش کېږي و یوم تقوم الساعة دا واو تفسیریه ده دا واو چې ده دا د مغایرت د پاره نه ده دې ځای کې ملایانو دی واو نه واو کې خیانت کړی دی او په دې قف کې خیانت کړی دی واو نه وایي چې دا واو مغایرت ته یعنی بله خبره کوي نه دا واو د تفسیر ده واو د معنی د یعنی باندې لکه قرآن کې الله وایي تلک آیات الکتاب وقرآن مبین
تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی و قرآن مبین یعنی حقا کتاب سے شہر ہے قرآن مبین کہ کتاب قرآن جدا دے نہ دے جدا دا خونشی کے دے چھتے چھ دا آیاتنا دا کتاب دی او دا قرآن مبین دی ولی قرآن مبین بیل شہر ہے کتاب بیل شہر ہے نا لہذا مانا دا شوا تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی وقرآن مبین یعنی دا قرآن بیانون کی نو دواو معنی دا یعنی نو دیدے کہ ہم دواو معنی دا یعنی النارو یورزون علیہا دا سے اور دے چی پشکی گی با پاغ اور باندے ہر وقت سبایو بھی گئی معنی ہر وقت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یعنی پورز دا قیامت دا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ چیشی سر دے دا مخ کی سر دے ذکر چی قف پکی را گلے دے پورز دا قیامت با داخل کا ہر وقت ورطا پیش کی گی اور اعلان بوشی چی ادخلو آل فرعون اشد العذاب داخل کے فرعونیان سخت عذاب تا حساب دا کتاب پا وقت کے بعد دا یواز فرعونیان نبی زمخ کی آیاتو نویم دا حساب دا کتاب پا وقت کے بعد طول دنیا چی چمرا کافران دی دا بورتا مخامق کی دی رولو دا پارا تے اللہ تعالی بدا طول کافران دا غورمخی تا ادروی حساب بائی کئی نو چی حساب و کتاب ختم شی ورطوئی با ادخلو آل فرعون سوء اشد العذاب داخل کے فرعونیان سخت عذاب تا نو یوم تقوم ساعت مخ کی سر دے کس باندے باودرے گی جملہ ختم شوا ادخلو آل فرعون جانتا دے لہذا پا داور باندے پیش کے دل او دی جہنم تنن وطل دا پا کم ورز دی کلچ قیامت قائم شی دا داغی نمخ کی نوی دی باندے دلائل گورا قرآنی کریم نا ثبوتنا چھ عذابنا دو زیا دی دنیا کی یو د دنیا عذاب دے و یو د قیامت عذاب دے دریم عذاب اللہ دنیا کی چرتا ذکر کرے لکچنگی مرگو ندووی دا سی جوندنو ندووی امدارنگی عذابونا دووی یو د دنیا عذاب دے و یو د آخرت عذاب دے مینس کے بل عذاب اللہ ندیات کرے سورت ہود کی اللہ ہوئی 98 نمبر آیت تے یقدم قومہو یوم القیامت فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ بیا نہنوی دے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَانَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا قوم بدے مخی کی پورز دا قیامت باندے بے ورطا ورسائی دا مشرانی چکم دی فرعون دے یا دغس نور خانان و ملکانان و مشران و لیڈران دا بے روان کی وہ بے رسوی کم زیتا جہنم تا نا اللہ فرمائی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَانَةً دوی باندے بدا عذاب و دا لانتوی فی هَذِهِ پا دی دنیا کی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ و پورز دا قیامت سو زبون ذکر شول فی هَذِهِ یو پا دی دنیا کے و یو پا آغا دنیا کے بئس الرفد المرفود دیر بد انعام دے دویتا دا کم نار دے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ دا ہم اغا نار دے چھے پدی صورت مومن کی ذکر شوے دے چھے النارو یورزونا نو دا اللہ تعالیٰ دا کمی ورد سرا خاص کر ورد دا قیامت سرا نکی برزخ دا یو دلیل شی دویم دلیل واورا سورت قصص کے اللہ تعالیٰ فرمائی 4142 نمبر کی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً او منگ وگر زول دوی امامان یدعون الى النار چه خلق را بلی ورتا و یوم القیامت لا ینصرون او پورد دا قیامت بد دوی چوک مددگار نوی دوی موگر زول دا خلق دا پارا مشران چه خلق را غواری ورتا او پورد دا قیامت باندے بد دوی چوک مددگار لہذا بیا اللہ وی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَانَةً
नो वो लगोलो दी पसे पदी दुनिया के लानत फी हाज़िहि दुनिया व यौमल क़ियामत हुम मिनल मक़बूहीन, और परस द क़ियामत बहुमदा ढेर मुज़म्मती वी मक़बूह कभी खलक बवी। अज़ाबुने चो जिक्र कड़ा, यो दुनिया जिक्र कड़ा, यो आखिरत जिक्र, बल जिक्र नक। बल दलील नंबर दे सूरत नाज़िआत आयत नंबर दे 24 और 25। फ़िरऔन हुए अना रब्बुकुमुल आला चिज़ुस्तासु गट रबियम फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। अल्लाह ताला दे उनी वलो पदवो आज़ाबुनु, आखिरा यो पाखिरत के हो, यो ऊला प दुनिया की द्वजे अल्लाह आज़ाब और को, यो दुनिया की यो पाखिरत के मेंस के बल जिक्र बरज़ख है ना दे जिक्र कर। बल दलील दे नंबर सलोरम ओ पेंजम सूरत अहकाफ के अल्लाह फरमाई द्वजयद दायत, यो 20 नंबर दे, यो 34 दे। अल्लाह फरमाई व यौमा युअरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, व यौमा युअरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, आहा गौरत छिपागे बांधे बका फेरान पेश कवल की गी पोर बांधे, व यौमा कम औरस्ते मुरादा औरस द क़ियामत। लिहाजा सूअल आज़ाब ना गर्क के दल अशद्दल आज़ाब आखिरत ते दागी पर मुकाबिल के व यौम तक़ूमु साअतु दवाव द मुगायरत न दे वाव द तफसीर दे लेकिन संग तिल्का आयातुल किताब व कुरान मुबीन के दे। लिहाजा माना दासिशवा अन्नारो युरज़ूना अलैहा, फ़िरऔनियान ता सख्त आज़ाब मिलाव शपदी दुनिया चे उबो की डुफल। अन्नारो युरज़ूना अलैहा दा से वोर ची पिशकीगी बा वोस ना औरत द क़यामत के रे युरज़ूना फेले मुज़ारे सीगा दा द मासी सीगा न दा द मुज़ारे दा पेश किए जाएंगे, पेशकीगी बा अलतब पोरस द क़यामत पेशकीगी बा पदे और बांधे गुदुवं व आशिया हर वक्त, यानी व यौम तक़ूमु साअतु यानी चिकला कायम शी क़यामत नुस हर टाइम बपोर बांधे वलाड़ी हिसाब किताब था चिकला हिसाब किताब खत्म शी बल दे के कुरान की ओजे की हुई चिकला रवान की और तरफ था न अल्लाह बा आवाज पू की क़िफ़ूहुम वो इधरवा लगे वो इधरवा हिसाब और सरको नुचे हिसाब उसी और तो वही बात खिलू आला फ़िरऔना दाखिल के दा फ़िरऔनियान अशद्दल आज़ाब सख्त आज़ाब था। लिहाजा दीजे की मुराद कब्र आज़ाब दाद क़यामत तवरज़ आज़ाब।